أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، او دوی تپوس کويستانه اے حضور صلی الله علیه وسلم عن المحيض پبارد حیض کی پبارد ماهواری بیماری کی. قلت ورته اوائے اے نبی علیہ السلام هو اذن چددا گندگی بیماری. فاعتزلوا النساء في المحيض، پس ڈڑی تو ساتی ځان بچ کئی ځان د خپل د بیبیانو نا فی المحیض په دې زمانه د بیماری کې. ولا تقربوهن، او منزدې کیږئ دوی ته په جما سره، حتی یطهرن، آن تر دې چې دوی پاکي شي د دې بیماری نه. فاذا تطهرن، پس هر کله چې پاکي شي دوی، فأتوهن، نو بس راتلل کوي دوی ته من حیث امرکم الله، لکه څرنګه چې حکم کړی دی الله تعالی تاسو ته. ان الله يحب التوابین، بیشک الله تعالی خوښوي توبه کوونکو لرا. ويحب المتطهرین، او خوښوي الله تعالی ځان پاک ساتونکو لرا، پاک دامنو خلقو لرا. نساؤکم حرث لکم، بیبیان استاسو پټی استاسو دی. فأتو حرثکم، پس راتلل کوي دی پټو خپلتا. انا شئتم، سرنګ چې وغواړئ تاسو په جایز طریقه، په حلاله طریقه. وقدموا لانفسکم، او مخکې لګئ تاسو د خپلو ځانونو دپاره نیک اعمال. واتقوا الله، ویریږئ تاسو د الله نه. واعلموا، او پوه شئ انکم ملاقوه، چې بېشکه تاسو ملاقات کوونکي یې د دغې الله سره. وبشر المؤمنین، او زیری ورکه مؤمنانو ته. ولا تجعلوا الله عرضة، او مگر زوی تاسو نوم د الله لرا، ذات د الله لرا، عرضة نشانا لایمانکم، د قسمونو خپلو. ان تبروا، چې نه به کوئ تاسو نیکی، یعنی د نیکی کولو نه قسم وکړي چې نیکی به نه کوم. وتتقوا، او د تقوا اختیارولو نه. وتصلحوا بین الناس، او د اصلاح کولو نه په منځ د خلقو کې د دې نیکو کارونو نه قسم وخوري. والله سمیع علیم، الله تعالی دې اوریدونکی او علم والا. لا یؤاخذکم الله، ننسی الله تعالی تاسو لرا باللغو فی ایمانکم، پا اغی لغو قسمون استاسو کی، پا اغی بیمانه قسمون استاسو کی. ولیکن یؤاخذکم، لیکن نسی تاسو لرا بما پا هاغی قسمونو کسبت قلوبکم، چی کسب کری وی زرون استاسو، یعنی استاسو خ عزم وی. واللہ غفور حلیم، دے اللہ تعالی بخون کے او بردبار ذات، صبرناک ذات. للذین یؤلون من نسائهم، لازم دی پہاغ سڑو باندے. یؤلون، چی قسم اخری دن نزدیکی دو، من نسائهم خپلو بیبیانو تا. تربص 4 اشهر، انتظار سلور میاشتے، لازم دی پا دوی انتظار بگی سلور میاشتے. فَإِن فَاؤُوا، پس کچرتا واپس شول دوی، یعنی پا دی قسم کی ځان حانس کو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بیشک دے اللہ تعالی بخون کے مہربانا. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، او کچرتا دوی قصد کړی وي د طلاق ورکولو.
فإن الله سمیع علیم نو بس بیشک دے اللہ تعالی اوریدن کے وعلم والا والمطلقات هاغ زنانه چې طلاق ورکړل شي دوی ته یتربصن بانفسهن دوی به انتظار کوي په خپل ځانونو ثلاثه قروء درې بیماری ولا يحل لهن او جائز ندی حلال ندی د دوی دپاره ان یکتمنا چې دوی پټ کی ما هغس خلق الله فی ارحامهن چې پیدا کړی وی الله تعالی پر رحمونو د دوی کې ان كنا یؤمن بالله کجرت دوی ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر او پورز اخیری باندې یعنی پورز د قیامت وبعولتهن او خاوندان د دې بیبیانو احق بردهن زیات لایق دی زیات حقدار دی په واپس کولو د دوی فی ذالک په دغه موده کې دنه ان ارادو اصلاحا کجرتوی اراده د دې خاوندانو د صلح د روغې ولهن مثل الذي او حقن دي د دې زنانو د بارا مثل الذي پشان د هاغه علیهن چې دی په دوی باندې بالمعروف په خپل طریقې سره په شرعي طریقې سره وللرجال علیهن درجه او د سړو د بارا علیهن په دې بیبیانو باندې په زنانو باندې درجتن اغا اوچتواله غرواله والله عزیز حکیم او دے اللہ تعالی غالب او حکمتن والا